تپوس کوي چې یوه ښځه چې بغیر محرم نه حج دپاره لاړه شي او بغیر محرم نه ارکان د حج پوره کی واپس راشي نو حج یې وشو او که نه. زنانه حج له چې ځي نو بغیر د محرم نه د دې د سفر کول تلل او راتلل دا د ګناه دي. نو کمې پورې چې دې ته محرم نه میلاویږي دا د حج له نه ځي او که د عمر تر اخره پورې محرم میلو نشي نو بیا دې د حج بدل وصیت وکړي زما دپاره دې څوک حج وکړي. نو حج بدل به هغه بنده کوي چې هغه مخکې خپله حج کړي وي او د حج په مسلو باندې پوهیږي هم. چا چې خپله حج نه کړي نو دی د بل چاله حج بدل نه کوي. ځکه درې امامان حضرات وایي چې د دا حج بدل نه کیږي او زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې حج به وشي خو به مکروه وي. نو داسې بنده به د ځان په ځای ولیږي چې هغه خپله حج کړي او د حج په مسلو باندې د حج بدل په مسلو باندې پوهیږي. بیا هم که یو زنانه حج له لاړه نو حج یې وشو خو ګناهګاره تلې وه او ګناهګاره به راشي.